عزتمند مسلمانانو الله جل جلاله په دې کائنات کې امن او خوشحالي غواړي. د امن او د خوشحالۍ ژوند تېرول دا د انسانانو دپاره او د تمامو مخلوقاتو دپاره غواړي. لیکن د امن او د خوشحالۍ دشمن هغه فسادات، د امن او د خوشحالۍ دشمن او مقابل هغه جرم دی. دغه وجه ده چې د جرمونو د کولو نه د انسانانو د منع کولو دپاره الله جل جلاله په مختلفو طریقو سره نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په مختلفو ترهیبات او ترغیبات سره دا مجرم د جرم نه منع کړي او بیا یې د هغې دپاره مختلفې طریقې اختیار کړي دي چې دا مجرم د جرم نه بچ. دغه وجه وه ماعز اسلمي رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام صحابي دی، لیکن د جرم هغه نتیجه هغه ته معلومه وه. دغه وجه وه چې کله د هغه نه یو جرم وشو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راغی او ورته عرض کوي چې طهرني یا رسول الله، اے پیغمبر علیه السلام ما جرم کړی دی، د جرم زه اقرار او اعتراف کوم، اوس ما زما د دې جرم نه پاک کا، ولې چې په دنیا کې پاک شم نو د الله په دربار کې به زه د یو عظیم مصیبت او د تکلیف نه به بچ شم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تینا یو طرف ته مخ واړو چې دی به اصل، بیا راغی عرض یې وکړو، بیا یې تینا بل طرف ته مخ واړو، بیا راغی عرض یې وکړو، هلکه بې جرم به دې نه کړی، لعلک قبلتها، شاید چې تا به ښکل کړي او ته به دې ښکلولو ته لوی جرم وی، حالانکه ښکلول یقینا جرم دی، لیکن ان الحسنات یذهبن السیئات، نیکی وکړه، دا نیکی به ستا دپاره ستا د دغه جرم د معافۍ سبب او ذریعه وګرځي. هغه ورته وی یا رسول الله قیسو میسو سره مې مه غلطه وه. پیغمبر علیه السلام ورته وی لعلک لمستها، ممکنه ده چې تا به هغې له هسې ګوتې وروړي او د ګوتو دا وروړل غیر محرم ته یقینا جرم دی، لیکن دا جرم دومره جرم نه دی چې ته په هغې باندې سزاوار ګرځېدلی. ان الحسنات یذهبن السیئات. په دریم ځل بیا راغی یا رسول الله ما داسې کار کړی دی چې هغه قطعا او یقینا جرم دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دغه مجرم د اقرار او د اعتراف د جرم نه پس په هغه باندې سزا جاری کړله، لیکن د سزا د جاری کولو نه پس چې کله ملګرو په هغه پسې خبرې شروع کړې چې ګوره پلان کې که ماعز دا کار یې کړی دی، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې ماعز دومره توبه ویستلې ده لو قسمت على اهل الدنيا لسعتها، دومره عظیمه توبه ویستلې ده که د ده دا توبه د دې جمیعو انسانانو باندې تقسیم کړلی شي، د ماعز دا توبه دا به د دې ټولو لپاره کافي وګرځي. اوس جرم دی، د جرم د وجې نه فساد راځي، د جرم د وجې نه بد امني راځي، بې امني راځي، لیکن چې کله په مجرم باندې د هغه د جرم مطابق سزا جاری کړلی شي نو یقینا د هغه سزا په جاری کولو سره مجرم ته د الله په حضور کې د سزاوارۍ نه بچوالی راغی. اگر چې دا د ملایانو مسله ده چې حدود کفارات کو که سواتر دي دا په هغه درسګاه کې ځای دی، دا د دې ځای نه دی، خو دومره ده چې د الله په دربار کې دی به د سزاوارۍ نه بچ شي، ځکه خدای دوه سزاګانې نه ورکوي چې یو یې دلته ورکړه بس دا جرم هغه ته د دنیاوي سزا د وجې نه معاف ګرځېدلی دی،
لیکن د دې مجرم باندې د جرم د سزا د جاری کولو نه پس نور انسانانو ته به هم دا عبرت او نصیحت وي دا تعلیم وي که دا جرم تا وکړو نو چې کومه سزا یې هغه ته میلاو ده دا سزا به تا ته میلاوي نو د هغه سزا خو ده لیدلې ده ولې شریعت د سزا د جاری کولو لپاره سرا قانون نه دی مقرر کړی بلکې د سزا د جاری کولو لپاره تمام خلق به په میدان کې راټول شي د خلکو په مخ کې به ته سزا ورکړي چې هر سړی د دې مجرم د دې سزا نه عبرت واخلي یو په دې عظیمو جرمونو کې هغه قتل ناحق دی قتل ناحق دی اوس که دا قتل په میدان د جهاد او د قتال کې نو کافر اگر که انسان دی لیکن دی د الله باغی دی او د الله باغی په میدان کې یقینا قتل کول جائز نه بلکې دا باعث د اجر او د ثواب او که د دې قاتل باغی د وجې نه یو مجاهد یو مرد میدان شهید کړلی شو د ده د شهادت په اولې قطرې باندې به الله جل جلاله دې د جنت حقدار یې ګرځوي او د ده د شهادت د دې اولې قطرې په ذریعې سره د ده نه چې کوم په حقوق الله کې کمی راغلی دی هغه به ورته الله جل جلاله معاف کوي او که نه د میدان جهاد نه روغ راغی خلک یې مړه کړل کفار یې مړه کړل د کافر او د باغي په قتل کولو باندې به دته اجر میلاویږي او د ده په میدان جهاد کې د شرکت د وجې نه د ده په هر قدم باندې بلکې د ده قدم سکې د ده چې کومه سواری ده چې په هغه دور کې اوښان او اسونه د هغې غوشایان د هغې اوبه څکل د هغې هر حرکت دا به د دې انسان په عملنامې کې په طور د اجر او د ثواب باندې لیکلی کېږي او چې په دې دور کې دی خپل ګاډی روان کړی په میدان جهاد کې دی هغه استعمالوي د هغې د پټرولو د هغې د ډیزلو د هغې د موبلیلو په هغې کې په مصري باندې د کار کولو د هغې کې چې څومره کارونه راځي د دې هر عمل په عوض کې به الله جل جلاله دې مجاهد ته د هغې اجر ورکوي نو په ټولو جرمونو کې لوی جرم هغه د یو انسان په ناحقه باندې قتل کول دي خو ګوره د انسان په ناحقه باندې قتل کولو نه مې مراد دا دی چې مؤمن مسلمان په ناحقه باندې قتل کړي پاتې شلو کافر هغه د الله باغي دی او د عام حکومتونو دا دستور او رواج دی چې څوک د خپل حکمران د هغه د قانون نه خلاف ورزي کوي او بغاوت کوي هغه ته قتل کول جایز دي نو د الله د باغي قتل کول دا هم جایز دي لیکن د مؤمن مسلمان په ناحقه باندې قتل کول دا د الله په نسبت باندې عظیم جرم دی ځکه په قرآن پاک کې د ډېرو جرمونو د هغې سزاګانې ذکر شوي دي لیکن یوه سزا ده لیکن د قتل مسلم په ناحقه باندې د هغې سزا الله جل جلاله په یو آیات کریمه کې 4 سزاګانې ذکر کړي او په بل آیات کریمه کې د هغه قتل ناحق دای د تمام انسانیت قتل ګرځولی دی ځکه قرآن کې الله جل جلاله فرمایل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها چا چې یو مسلمان قصدا عملا یعنی چا چې یو مسلمان په ناحقه باندې قتل کو اولنۍ سزا یې دا ده چې دی به په جهنم کې د همیشه دپاره داخلي ولې به همیشه داخلي دا قاتل خدای مسلمان او زمون دا عقیده ده چې دا قاتل اگر کده دی مسلمان د دې خپل مسلمانۍ او د دې خپل عقیده د توحید په بنیاد باندې
دی به خامخا د جهنم نه راوځي او جنت ته به ځي. څنګه خدای پاک دلته فرمایي چې فجزاؤه جهنم خالدا فیها، دی به په دې جهنم کې د همیشه همیشه دپاره وي. نو علماء ښکلې نکته ذکر کړې ده، وایي وجه دا ده چې دا قاتل چې دی دا مؤمن مسلمان مړ کوي په ناحقه باندې، د دې قاتل د ایمان نه کرکه ده. دا قاتل ایمان بد ګڼي او د ایمان په بد ګڼلو سره دی ولګېد، دا مسلمان یې په ناحقه باندې مړ کړو، نو د ایمان بد ګڼل کفر دی او کافر هغه به په جهنم کې همیشه. یا زمونږ استادانو به مونږ ته وي دا قتل ناحق چې ولې دا دومره عظیمه سزا ورکوي؟ ځکه چې دی د دې مؤمن دا ناحقه قتل دا حلال او جائز ګڼي او د حرامو حلال ګڼل دا کفر دی. د کفر سزا هغه ابدي جهنم دی، د دې قاتل د ده سزا به هم ابدي جهنم. دویم یې وفرمیل وغضب الله علیه، د خدای ناراضګي یعنی د خدای پاک هغه غضب، د خدای پاک سزا به وي په ده باندې. دریم یې وفرمیل ولعنه، د خدای پاک د رحمت نه به دی لرې، یا به خدای پاک په ده باندې خپل لعنت رالیږي، خپل عذابونه به پرې رالیږي. او څلورمه دا ده چې د ده دپاره الله جل جلاله عذاب علیم تیار کړی دی. اوس دا قتل ناحق دی، دلته څلور سزاګانې ذکر کړي. د دې په مقابله کې زنا ده، عظیم ګناه دی، خو یوه سزا یې ده. د دې په مقابله کې شراب څښل دي، عظیم ګناه دی، خو یوه سزا یې ده. د مسلمان پردهدري کول، د مسلمان بې عزتي کول، دا یو ګناه دی، د دې هم یوه سزا ده. لیکن د قتل ناحق الله جل جلاله څلور سزاګانې ذکر کړي دي. اوس مسله دا ده چې دا مسلمان به په کومو صورتونو کې قتل کولی شي؟ نو د مسلمان د قتل د جواز صرف درې صورتونه دي. یا خود شادي شده او بدکاري وکړله، بدعملي وکړله، د هغې د وجې نه د ده دپاره سزا سنګسار دا د ده سزا. دویم څوک یې په ناحقه باندې مړ کړو، دی به قصاصاً په هغې کې مړ کولی شي. درېیمه دا ده چې د دین حقاً ارتداد اختیار کړو، مرتد شو. نو د مرتد هلکه ولې مرتد شوی؟ تر 3 ورځو پورې د هغه د شکوک او د شبهاتو به ازاله وکړلی شي. لیکن که هغه په خپلو شکوک او په شبهاتو باندې د چا په ازالې باندې مطمئن کېدو نه، نو دا مرتد دی، د مرتد سزا بیا قتل دی. بس د دې نه علاوه د مسلمان په ناحقه باندې قتل کول دا د تمام انسانیت قتل دی. نبی الله جل جلاله قرآن پاک کې وفرمیل ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. د دې یو انسان دا قتل دا داسې دی لکه د تمام انسانیت قتل. ولی ستا د دې یو قتل د وجې نه امن ختم شو، او چې کله امن ختم شو بیا به هر انسان رالګي بل انسان به مړ کوي. تا چې زما رشته دار مړ کړو، زه به تا مړ کړو، د هغه رشته دار به ما مړ کوي، زما رشته دار به بیا په هغوی کې مړ کوي. او دا د قتلونو سلسله دا به تر ډېر وخت پورې روانې. او دا د انسانیت بقا دا الله جل جلاله د امن سره تړلې ده. او قتل ناحق دا د دې امت نه د امن هغه صادر پورته کول دي. ځکه خدای پاک وفرمیل چې ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. وجه نه ده معلومه او دې مسلمان قتل کوي. اوس بلا وجه چې دې قتل کو دا داسې دی لکه د انسانیت قتل. دغه وجه ده
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبۃ ویقول ما پیغمبر علیہ السلام ولیدو چې هغه د کعبې نه چار چاپېره طواف کو او د ځان سره دا کلمات وي چې ما اعظم حرمتک نبی اکرم صلی الله علیه وسلم طواف کو او دا کلمات د ځان سره دي چې اے کعبه ته څومره لوی او ستا حرمت او عزت څومره لوی دی لیکن د دې په مقابله کې والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن اعظم عند الله حرمة منه د مؤمن مسلمان داغه حرمت او وقار داغه عزت او داغه کمال دا د الله په نسبت دی اے کعبه چې ته د الله په نسبت د ټولو نه لوی لیکن دا د الله په نسبت د مؤمن حرمت هغه ستا د حرمت نه هم ډېر لوی اوس موږ د کعبې حرمت کوو د کعبې احترام کوو د کعبې غونډه کې بیوت الله دا جوماتونه دي موږ د هغې احترام کوو په یو کاغذ باندې چې د الله نوم لیکلی شوی یا په یو کاغذ باندې چې د الله د کلام کلمات لیکلی شوي دي موږ د هغې عزت او احترام کوو لیکن د مؤمن عزت او احترام دا د دې ټولو احتراماتونه د الله په نسبت باندې عظیم دی لیکن نن د مؤمن قدر او عظمت نشته او د دې نورو ټولو شته او دغه وجه ده چې د حرمت د مؤمن د ختم کېدو د وجه نه په ملک کې په ملکونو کې په قومونو کې په علاقو کې امن او د خوشحالۍ ژوند تېرول دا انتهایي ګران شي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل لزوال المؤمن لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم د دنیا ورانول د دنیا ختم کول دا د الله په نسبت باندې انتهایی معمولی دي په نسبت د دې باندې چې د یو مؤمن مسلمان د هغه قدر و قیمت ختم کړلی شي یو مؤمن مسلمان چې په ناحقه باندې قتل کړلی شي دا د الله په نسبت باندې د دنیا د ورانولو د دنیا د ختم کولو نه انتهایی عظیم دي لیکن نن په ملکونو کې په علاقو کې په قومونو په قبیلو کې هر انسان د بل انسان د هغه وینې ته تږی ناست دی په پخوانۍ زمانې کې خلقو به وي پلار ولګېد زوی مړ نو دا به یوه خبره وه لیکن نن د وینې تویول دومره اسان شوي دي چې زوی رالګي او پلار مړ کوي زوی رالګي مور مړه کوي زوی رالګي نیا او نیکه مړه کوي صرف په دې بنیاد باندې چې دا بچی بې تربیته لوی شوی و د مشر مقام او مرتبه نه وه پېژندلې د هغې د وجې نه ولګېد خپل پلار یې مړ خپله مور یې مړه او چې بیا یې جیل ته بوځي نو بیا جاړي او بیا دا چینګېږي وایي چې بس غلطي ته رانه شوې ده نو دا غلطي تا چې کوله ولې تا نه پېژندله چې دا زما پلار دی دا زما مور ده دا زما ورور دی دا زما خور ده دی په دې قتل باندې نه جاړي دا د ابلیس سوی دی د ابلیس ابلیس ته ووایي که نه وی د مرګ نه پس راشه آدم ته څه وکړه سجده وکړه هغه وی دی ما په ژوندي نه دی منلی نو په مړي دې به دله زه څه دی ومنم دغه رنګې دی د پلار او د دې مسلمان په ناحقه قتل کولو باندې نه جاړي دته د پولیسو ډنډه معلومه شوې ده چې په انویسټیګیشن کې په تحقیقاتو کې د ده سره چې کوم کار کړی دی که نه نو دی اوس هغه رایادی چې د دې نه وځم که نه نو بیا به راسره دغه معاملې کېږي نو په دې باندې دی جړه حالانکه عزتمندو د مؤمن مسلمان بقا دا د دې امت باندې د امن صادر غوړول دي لیکن نن د دې امن د صادر ختم کول دا په قتل ناحق باندې شي
او دا قتل ناحق دا د هر چا په صورت کې دی. ابله شیرګل ته تلل نو هلته یو سړي وي چې په کور کې د 18 کالو جینۍ مړه کړه. رور یې ولګېد د پلار او د مور او د خویندو د ټولو په مخ کې جینۍ یې مړه کړه او بیا یې بس کور یې ښه ښکلی ووینځو. جینۍ یې په کټ په لاټسن کې په کټ کې کېښوده او دا پلار او مور او دا ټول ورسره څه شول ملګري شول چې موږ یې باجوړ ته ویسو او په باجوړ کې بیا ښه ښکلو مړه کړې خو هم دلته ده هلته رانه څوک تپوس نه کوي چې په سمړه ده خو بس په خپل مرګ مړه ده. لیکن په ملکونو کې د سی آی ډي د جاسوسي نظام او د دې جاسوسۍ په نظام باندې د ملک او د ملک د باسیانو د هغې د اوسېدونکو د هغوی امن وي د هغوی بقا وي د هغوی بچاو وي. جاسوس خبر ورکوم پولیسو ته چې په دې پلانکي کور کې څه شوي دي خو نور ډېر معلومات راته نشته خو دا د په ډاټسن کې کېښوده او روان دي. نو چې کله یې ونیول نو 2 زنانه ورسره په ډاټسن کې ناستې وې او دا نور سړي ورسره په ګاډو کې او روان دي. چې کله یې لاش وکت لاش یې مړ کړی ویشتی او چې کله کور ته رالل نو چې خدای پاک د چا د شرم قسمت راویستی که نه نو څه خو وي دوی خو کور وینځلی و. لیکن چې کله پولیسو تالاشي واخسته په یوې شاپر کې او په یوې تیلۍ کې جامې د وینو د زنانو ډکې هغې وموندې او ورسره یې د تمانچې 2 کارتوس هم څه دي وموندل. بس خدای پاک څه کړله ښکاره کړه. اوس دا ولې دې قتل کړې ده په څه دې قتل کړې ده د قتل وجه او سبب نشته لیکن بس قتل مې کړ. د پولیس خو دې نه راوباسي دا نه چې پرېږدي ورته هغه پته ده سبب د قتل به ذکر کې قتل دې کړی دی سبب د قتل به ته ذکر کې. او په پښتنو قوم کې چې نور څه نه که نه نو نن سبا دا هم ده. بل په دې پښتنو یو سړي خپله خور مړه کړې ده. ولې وی دا د کور نه بې اجازته وتلې وه او بیا د شپې ناوخته راله. دغه تاسو خو نن سبا سندره مو اورېدلې ده که نه چې مولا کفر خو نه دی. زه به یې ویم مولا کفر خو نه دی چې پلانکی چېرته لاړه مکتب ته لاړه نو بیا ورپسې خلکو د دنیا راوویسته. تا به د خپلې خور یا لور ته د قرآن هغه آیاتونه ذکر کړي چې د کوم قرآن په آیاتونو کې ستا د دې خور او د دې زنانو عظمت او د وقار د حفاظت ترغیب او تعلیم ورکړلی شوی دی. تا به ورته ویلو چې قرآن وایي چې وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى. تا به د خپلې خور لور ته دا ښودلي چې یدنین علیهن من جلابیبهن. دا به د خپلې خور یا لور ته ښوولي چې قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. دا به ورته د قرآن هغه آیاتونه بیان کړي چې د پلانکونه ستا پرده شته او د پلانکونه دې پرده نشته. د قرآن تعلیمات کې ورته نه دي ښوولي بلکې تا ورته په لاس کې موبایل ورکړی په کالج او په یونیورسټۍ کې دې ازاده پرېښودې وه. نن چې دا د کور نه ووته او ناوخته راله تا ته حق نشته چې ته دا مړه کړې. مقصود مې دا و چې شریعت د مجرم د دې جرم د ختم کولو دپاره د سزاګانو تقرر کړی او دې مجرم ته ترغیب د دې ورکړی چې ای مجرمه د جرم نه ځان وساته. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل لا يشير احدكم اخاه بالسلاح. دومره شریعت د مسلمان د عزت او ابرو د مسلمان د نفس دا د الله په نسبت د شریعت په نظر کې دا دومره محترم دی چې ورته فرمایي چې په تاسو کې د هیڅوک د خپلې اسلحې په ذریعې باندې خپل مسلمان ورور ته اشاره نه کوي. هسې دې ورته نیغه کړه. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د هغې وجه ذکر کړې ده
چې اشاره بالسلاح به نه کوې ولې فانه لا یدري لعل الشیطان ینزغ بیده فوقع حفرة من النار شاید چې شیطان د ده دا لاس په حرکت کې راولي د ده دا لاس خطا کي او دی په خپله باندې د یو مسلمان په ناحقه باندې د قتل سبب شو نو فوقع حفرة من النار دی به الله ځان دی په خپله د جهنم ګړی تیار کو الله به په هغې کې غورځوي اوس شریعت د قتل مسلم او د قتل مؤمن یا د قتل د نفس نه دومره د پرهیز ترغیب ورکړی دی چې اشاره بالسلاح به ورته نه کې هسې نه چې د مسلمان په ناحقه وینې په تویولو کې ستا د دې لاس کمال راشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمیل لا یشیر احدکم یا وی فرمیل من اشار الى اخیه بحدیدت من اشار الى اخیه بحدیدت فإن الملائكة تلعنهم حتى يدعه ولو كان أخاه لأب وأم پیغمبر علیه السلام کو فرمایل چې خپل مسلمان رور د وسپنې یعنی د چاقو او د چړې د پیش قبض یا د اسلحې صرف اشاره به ورته ونه کړي چا چې هغه ته اشاره وکړله پیغمبر علیه السلام کو فرمایل فإن الملائكة تلعنهم فرشتي په ده باندې لعنت وي حتی یدع تر دې پورې چې دی دا اسلحه د خپل ځان نه لري او بیا یې ورپسې د مبالغې په طور باندې وفرمیل ولو کان اخاه لأب و ام اگر که دا د خپل حقیقي رور ولې لري خو حقیقي رور ته په طور د مذاق او په طور د توقو باندې هم اشاره به حدیدت مکوا ځکه چې په هغه تیر روایت کې چې بیا اسنا فإنه لا يدري فإن الشيطان ينزغ يده فوقع في حفرة من النار دی به په کنده کې ځان په خپله باندې وغورځوي لیکن نن د قتل مسلم په ناحقه باندې دا په قوم کې یو رواج جوړ شوی په معمولي خبره باندې چې د سوق او د سپېړې خبره وه هغه نن د سوق او د سپېړې نه وتلې ده او د انسان په قتل باندې منتجه شوې ده حالانکه دا قتل دا باعث د بدامنۍ دی دا باعث د خوف دی او شریعت مسلمان ته په امن باندې د بې خوفۍ د ژوند د تېرولو ترغیب ورکړی اوس دا امن او دا بې خوفي به کله راځي مونږ حکومت ذمه وار ګڼو مونږ پولیس ذمه دار ګڼو وایي پولیسو داسې ونه کړو پولیس د خپل نظم مطابق د خپل وس مطابق د جرائمو د کمولو کوشش کوي خو چې څومره هغه کوشش کوي دومره ته لګي او د جرائمو د زیاتولو دپاره اسباب پیدا کوي او نن د جرم د پیدا کولو لپاره لوی سبب هغه نشه ده نشه او نشهیي مواد په دومره کثرت باندې په دې کورونو کې د ماشومانو په ذریعې باندې د زنانو په ذریعې باندې د ګوډیانو د شلیانو په ذریعې باندې دومره عام طور باندې خرڅېږي چې انسان حیران پاتې شي په دې سواد د جیلونو یو مشر دی خو په ایمان چې ویني که نه او د هغه عمل وویني د سترګو نه به دې ورسره اسې اوښتي چې لا په امت کې هم دومره خیرخواهان شته او بیا په دې جیلونو کې چې دا کوم مشران دي دا دومره لوی خیرخواهان دي د قوم ټیک ته بدخواهان به وي د هغې نه انکار نشته لیکن څومره لوی خیرخواه دي دغه حالات چې ته وګورې هغه چې د دې جیلیانو سره یا دې جیلیانو ته چې د ملاقات دپاره کوم ملاقاتیان راځي هغه چې د هغوی سره څومره خوش اخلاقي کوي څومره حسن سلوک ورسره کوي څومره مالی تعاون هغه کوي ته به حیران پاتې شي پرون نه دوه درې ورځې شو جیل ته یو ملاقاتي
د مجرم ته کیلې راوړي، کیلې راوړي، لیکن چې کله هغه کیلې ولټولی شوي په هغه کیلو کې دننه آیس بند کړلی شي، په هغه کیلو کې دننه آیس. بیا دغه د جیل چې کوم مشر دی هغه کیلې راواغست، وی ده ته وګوره چې دې مالم دوکه راکوي، دې قانون له دوکه ورکوي، د قانون سترګې پټوي. تا چې کله خپل مجرم له کیلې راوړي بلکل دا ستا حق، ما تا ته اجازت درکړی دی چې ته ورله څه راوړی شې راوړه، لیکن ته په خپله جرم مه کوه. هغه کیله هغه کولاو کړه او ښه دنیا ته دا وښودله چې ګوره په دې کې د په کوم انداز باندې دا آیس بند کړي دي. نو ما خو دا آیسي راویستی د دې دپاره چې زه به د ده انسان جوړم، زه به د ده یو بهترین انسان جوړم، خو چې ته ورسره دا کار کې نو زه ته هم ورسره دې تورو تنبو ته ته هم څه شه وردننه شه. نن نشهیي مواد او د نشهیي موادو د کثرت د وجې نه په دې ملکونو کې قتلونه دي، نن سینچینګ دی، نن نوجوان په کوڅه کې ولاړ دی، او زه چې د خپل کور نه راوځم نو هغه ته خو دا پته ده چې موبایل به ورسره وي، د هر څومره موبایل چې دی، لیکن دې زمانه دا موبایل په زور باندې اخلي. ولې علي؟ ځکه دته د نشې پیسې نه میلاوېدې، دې د نشهیي موادو دپاره په غلا باندې مجبوره شو، او چې کله ما موبایل نه ورکړو نو مړه یو دې پکې تنې نو به ډز یې ورله ورکړو ختم. دا چې کله په شریعت کې د دې جرمونو سزاګانې مقرر کړل شوي دي. ماعز اسلمي رضی الله تعالی عنه جرم کړی، د جرم سزا پې جاري شوه، جرم ختم. ښځه غامدیه هغې جرم کړی، لیکن د جرم سزا میلاو شوه، د زنانو د جرم خاتمه وشوه. فاطمه چې دا د یو قبیلې زنانه وه، جرم یې کړی، پیغمبر علیه السلام چې پې کله سزا جاري کوله قوم راغی وی شرم لوی خپل قوم یو عزتمند شرمیږو په دې سزا مه جاري کوه. نبي اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې دا خو ستاسو د قوم فاطمه ده، که فاطمه بنت محمد دا عمل کړی وی ما به بیا هم په هغې باندې دا سزا څه کوله جاري کوله. نن عزتمندو قتل ناحق انتهایی عام شوی دی، او د قتل ناحق د ختم کېدو ذریعه دا ده چې د خپل ځوان تربیت وکړه، د خپل بچي تربیت وکړه، د خپل بچي د خپل نظر لاندې وساته. پخوا به مشر په جومات کې دا کشران وهل، که تاسو بیا نه یې والي که نه وهل به، ولې د ټولو خلکو دا رواج چې دا کشران دي دوی ته د محلي مشران تربیت وښیي، او تربیت دا دی چې جومات ته رالې د چا سره ټونګې مه وه، په محلي کې د چا سره جګړې مه کوه. نن خو به ستا په مخ کې جګړه کوي، په یو بل پسې به چاقو راویستې، کمانچه به یې راویستې، مشران یې ګوري، مشر په بل طرف ځي، وایي هسې نه چې زه به پکې ورسره مجرم شم، ما به پکې خلک په دې جرم کې ورسره ککړ کړي. د جرمونو خاتمه دا به د شریعت په اصولو باندې کېږي، دا به د شریعت په حدودو باندې کېږي. اولا ورته قرآن وښیه، د قرآن سره سره ورله تربیت ورله ورکړه، انشاء الله العزیز چې جرمونه کم شو، بیا به خدای پاک په دې ملک امن راولي، خوشحالي به راولي، دا خلک به د خوشحالۍ ژوندون تېروي. نن په مونږ باندې د هر طرف نه آفات او مصائب دي، او دا آفات او مصائب دا د جرمونو په وجه باندې دي چې جرم ختم شي، آفات او مصائب به هم ختم شي. واخر دعوانا ان الحمد